چې څوک مسلمان ورور ته بغیر د څه هغه نقصان درکولو سترګې ورانې ونیسي، دا هم حرام دی. چې مسلمان تا د تکلیف درکړی نه وي، څه شرعي وجه نه وي، او ته یره ورکوې په سترګو سره چې ګورو به، دا هم روانه دي. او ما عزتمندو قدرمندو چې کم انسان داسې کوي، الله به دغه انسان ته په رحمت نظر سره نه ګوري. ظلم ډېر سخت انجام دی. نن مونږ کې خلک شته دي، مونږ وایو چې یاره ما خو ظلم نه دی کړی، خو مونږ د لږ په دې خپل عمر کې حساب وکړو، چا سره مې واسطه راغلی او چا سره مې په کاروبار کې څه کړي، په معاملاتو کې څه کړي. اول د خپل کور نه شروع شو، د خپلو خپلوانو نه ځه پسې، بیا که چېرته تا کې دا عمل وي خو بیا توبه دار شي. امام حسن بصري رحمت الله علیه مجلس ته به یو سړی راغی، خلک به یې تنګول، یوه ته اوږه ورکړه، بل ته اوږه ورکړه، دغسې اجتماع به وه. نو برداشت خو حد شیطان سړی و. امام حسن بصري رحمت الله تعالی علیه پاڅېدو، لاس یې پورته کړو، وایي یا ربه دغه سړي مونږ ته تکلیف راکولو باندې ته ښه خبر یې، یا الله چې څنګه تا خوښوي دغه سره معامله وکړي. نو بس دغه سړی یکدم پاڅېدو او چغې یې ووهله، را پرېوتو او له هغه مجلس نه په کټ باندې مړ کور ته ووتو. زما امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه یوه ورځ په لار روانو، یو ماشوم په خپې باندې خپه راغه، ماشوم له خولې نه چغه ووته، هغې نه بعده وایي یا شیخو الا تخاف القصاص یوم القیامه. ای مشره ته د ورځې د قیامت د حساب نه نه یریږي، د رب حساب نه؟ الله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې دې ماشوم دا ټکي واورېدل، یکدم پرېوتو په ځمکه باندې بېهوشه شو. چې په هوش راغی وایي دا دې ماشوم آواز نه و، دا غیبي آواز په ما باندې وشو. عطاه خوف خدا را د الفت مصطفیٰ خدا را، کرو عمل سنتوں پہ ہر دم. امام اعظم ابو حنیفه ما عزتمندو قدرمندو بیا د بد خاتمې هم اسباب ګرځېږي. دقه شی صدور شرح صدور کې راځي، امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه بعض علماء قول نقل کوي چې انسان ایمان نه وړلو څلور اسباب دي، دنیا نه کافر تک څلور اسباب دي. فرمایي کم سړی چې په مونځ کې سستی کوي، کم سړی چې شراب څکي، کم انسان چې د مور او پلار نافرمانه وي، او کم انسان چې مسلمانو ته تکلیف ورکوي.